أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة من المال ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه السلام. زما عزت مندرونو مختصر یو 100 منټه د دې موقع په مناسبت او د دې ورځې په اهمیت د یو دوه خبرې عرض کوم. نن الحمدلله د لوی اختر ورځ ده او دا په مونږ باندې الله پاک کال پس دا ورځ راوسته. ټولو وایي الحمدلله. او په دې ورځ کې مبارکه ورځ کې نن یو اهم عبادت دی چې هغې ته قرباني وي. او پرون زمونږ تکبیرات تشریق شروع شوي دي. تکبیرات تشریق په هر فرض مونځ پسې یو ځل ده سړو ښځو دپاره واجب دی او که څوک 2-3 ځله وایي نو لا ښه خبره. سړي به یې په زوره وایي او ښځې به یې ورو وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا به د اختر د 4مې ورځې د مازدیګر د مانځه پورې ویلې کېږي 30 لمونځونو پسې. دا زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حنفي مسلک مطابقي قول. دویم نن ورځ دلته نن قرباني ده. 3 ورځو پورې قرباني کولی شئ، نن هم کولی شئ، سبا او بله ورځ د انور پرېوتو پسې. د ورځې بهتره ده او د شپې کولی شي خو مکروهه ده. دا قرباني څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک مالداري او د قرباني ونه کړه چې وایي زمونږ جومات ته رانشي عیدګاه لرې مانځله نه راځي. ګوره څومره سخته خبره. او بیا صحابو تپوس وکړه ما هذه الاضاحي یا رسول الله، د الله رسوله دا قرباني څه شی دی؟ وی سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کومه قرباني ورکړې وه زمونږ څه قرباني د الله د رضا دپاره اور ته وغورځېد. او داسې اور ته وغورځېد چې دومره خطرناک او تیز اور چې مارغه پرې د پاسه پر نه کولی او هغې ته وغورځېد. او فرشته والا راځي د اور نه مخکې وی الله را لېږلې ما ستا ساجد یې ما ته ووایه وی اما الیک فلا، وی تا ته به هېڅ ضرورت نشته. فرشته راځي د باران وی الله لېږلې یم خو وی تپوس دې وکړه که ته غواړې چې باران وکړم او دا اور به اوس مړ شي. او بله فرشته وایي که غواړې دا اور به اوچت کړم او د نمرود د دشمنانو په دې کورونو کې به یې ورخور کړم. خو الله وایي تپوس دې وکړه ساجد دې وي اما الیک فلا، تا ته مې ضرورت نشته، زما حاجت الله ته دی. الله ما وینې که زه خو د دنیا دپاره نه کوم، د پولې پټي دپاره جنګ نه دی. زما جنګ خو د الله د رضا دپاره دی، د الله د وحدانیت او توحید دپاره. نو بس الله خوشحاله دی، زه خوشحاله یم. نو دومره خطرناک اورو هغې ته یې ور وغورځو. رب العالمین قرآن کې فرمایي قلنا یا نار کونوا بردا وسلاما علی ابراهیم. ابراهیم ما دپاره اور ته غورځولی کېږي، نو زما دوست به اور نه سوځوي. زما خلیل دی زما دوست دی، دته به اور غږم نه کوي. اور ته الله حکم وکړه یخ شه، خو دومره یخ هم نه چې د یخنۍ نه ورته تکلیف ورسې، معتدل. او حضرت جبریل علیه السلام کلک ونیوه او دې بربنډ کړی و، د جنت کمیس یې ورته واچو او په اور کې ښه مزېدار باغچه ورته تیاره شوه، اوبه ورته تیارې شوې او په اور کې دننه ناست دی. پته ولګېدله چې څوک د الله د رضا دپاره قرباني ورکوي الله مدد کوي، الله مدد. بیا د عراق نه قوت روان شو د الله په حکم، روان دی شام ته. مصر کې بل تکلیف میلو شو. د مصر بادشاه او ظالم چې په لاره به کوم سړی ته و خشته ښځه به وه ابې ته یې غشته. د سره بیبي د حضرت سارا د تره لورې دی او ډېره ښکلې ده، هغې ته یې وانشته. قصه اوږده صرف جلکې مختصر ویم د قربانۍ ورځې دي. الله پاک هغه بادشاه راونیوه او الله څه وکړل ټینشن پریشانی په ابراهیم علیه السلام تیره شوه، ځکه بیبي ته بادشاه بوتله او پریشان او ډېر زیات چې خدای دا به څه کېږي. الله دا وکړه چې هغې بادشاه ورته خپله وین د حضرت هاجره په تحفه کې ورکړه او هېڅ تکلیف ورته ونه رسېد. چې کله حضرت ساره راله ابراهیم علیه السلام ته وی الله پاک هغه کافر ذلیله کړه، ما ته ګوتې هم نه دي را رسېدلې.
پټه هم لیکن بیا هم د خاون پړ کې وسوسه ابراهیم علیه السلام یې ساره ما ته مو آیا ما ته ټول منظر الله لکه د شیشې په شان ارز خودلې بادشاہ وتا څوک لور یادای وینځ ورکړه حضرت هاجره او روان شو توفه ملو شو ولې بیا قرباني ورکړې شو دریم ځل څه چل کوي دریم ځل بیا الله وتوي ودا بچي او بیبي دې بوزا او چې نن سبا کوم بیت الله دې په دې غاړه پرېدا ډېر ګران کار دی وادي غیر ذی زرع هغه وادي ده چې پکې فصل نشته اوبه پکې نشته هغه وادي ده چې شنه پکې نشته انسان په میلونو نشته الله حکم ډېره ښه ده الله ریوستا خدو بچی پری خودل یو پتکې د اوبو او لږ مونږ خصاتوانې ورته خوراک پری خود او دې ته لاړ او عجیبه منظر دی د مارونو چې روان شو ښځه ورپسې منډې وی ابراهیمه چاته دې پرېښودو په دې لقطق میدان کې دلته خو هېڅ څوک هم نشته ښځه هم په دې پوهېده او ابراهیم علیه السلام هم چې د اوبه به ختم شي لږ ساعت بس او دا خوراک به ختم شي د ما دا پیغله ښځه به څه کوي او د بادشاه په کور کې لویه شوې جینۍ دا به څه کوي او د ما دا ماشوم بچې چې په سلو کالو تقریبا کې مال الله را کړی دی دا ماشوم بچې به څه کوي خو د الله حکم دې روان شو ښځه چې دې غږ نه کوي جړا ورځي نو ښځې د لمن نه راونیزو وی چاته هم پرېږدې دی بیا غږ نه کوي شی ده جړا ورځي ښځه ورته وایي الله امرکا الله درته ویلي دي ابراهیم علیه السلام دا سر وخوځو وی او الله راته ویلي دي بس ښځې لمن پرېښوده وی اوس به الله مونږ نه ضایع کوي الله به زمونږ مدد کوي نو چې لاړه خوا نو جړا ورغلې ده ښځه بچي پاتې شو د الله حکم غټه قرباني ده د مارونو نو وی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم خدایه ستا کور دې تا راته ویلي دي او ما دا بچي پرېښودل ربنا لیقیموا الصلاة ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله دې عبادت توفیق ورکړي خلقم ولا راولي پروردګار نو خدای ولا توفیق ماشوم چې کله بیا تړتکې وای د مور سینه کې پیوج شو او به خلاص شوې ماشوم اسماعیل ټوپونه وی تړتکې وای نو الله ولې او بل انعام ورکړه د زمزم د اوبو په شکل کې چې نن دنیا ته د هغې فایده روانه ده نو اخیری بل امتحان سخت امتحان څه دی الله پاک فلما بلغ معه السعی 1200 کالو تقریبا لږ عمر کې مفسرین اختلاف کوي 1200 کالو ته عمر ورسېد الله سخت ازمایش راوسته مونږ وایو لکه قرباني ده او پیسې ولګېدې مونږ وایو لکه اختر مانځله بهر وتل دي دا خو تکلیف دی مونږ وایو روژه ده دا خو تکلیف دی مونږ وایو زکات دی دا خو تکلیف دی زکات کې 40 روپۍ را دا خو ډېر تکلیف دی مونږ وایو بچې علم ته وباسه یاره ډوډۍ به د کم ځای نه عالم بشي عابد بشي بیا به څه کېږي مونږ دا سوچونه کوو ابراهیم علیه السلام ته الله وایي دا بچې دې بوز او دا لال کا وبکې تاسو ګران کار دی ګډ څوک نه لالئ چیلې څوک نه لالئ قربانۍ دپاره خلک باندې جوړوي بچې لالول خو ډېر ګران کار دی بیا هغه بچې چې یو بچې دی او هغه بچې چې د اسماعیل په شان ښکلی بچې دی او هغه بچې چې په تندي کې د رسول الله مبارک رڼا ځلیږي او هغه ماشوم بچې په بوډاوالي الله ورکړی دی هغه ماشوم بچې بچي ته وایي بچې زه چې زه قرباني کوو چاړې م واغېسته او رسۍ م واغېسته مور ورته وایي څه کوې وایي قرباني کومه مور خیال کړی دی چې بابا مې چې خاوند مې راغلی دی حضرت هاجرې او زه ټیک ده څه ګډ مټ به لالئ مونږ به غوښې وکړو دوی به مو خوري دقه د اختر ورځ د نننۍ ورځ او بچی روان که مینا ته ورسو شیطان راغی ابراهیم علیه السلام ته د انسان په شکل وی دا څه کې وی روان یم قرباني کومه وی زه خبر یم دا دوی قرباني کې دویم لا څوک لالئ ستا بل وارث شته دا ماشوم بل څوک شته دا څه کې اپیشو شیطان دی وی ما ته الله ویلي دي زه ورکېږه په یو 7 کاڼو یې ویشته بیا راغی دا شیطان د انسان په شکل اسماعیل علیه السلام ته وی څه کې وی قرباني کوو وی قرباني نه تا لالئ اوهو د ما د پلار په شان رحم دله پلار ان ابراهیم لأواه حلیم چې الله وی رحم دله ده او زما په شان نیازبین بچې دا به څنګه لال کې ظالمه وی ستا پلار وی چې ما ته الله ویلي دي چې حلالې کا وی چې الله ورته ویلي دي حلال مې دي
اغم په وو کانو وشته بیا ابراهیم علیه السلام لور هغه ته وسوسه چي اغم بیا په وو کانو وشته نن به حاجیان پرونو نن او په مینا کې هغه سنت جمع کوي او غدري واړه جمرات او شیطانان چې وته وایو او وو کانو بولی نو چې لګي مخ کې بوته نن سبا چې کوم له مسجد خیر دی تقریبا دغه ځای لا نو پلار ورته وایي بچی تا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک بچی خوب مې لیدلی دی چې تا زالالو د پیغمبر خوب وحی زمون خوب دا زمون د پاره یو هدایت دی رهنمایي وي مبشرات ورته ویل شوي دي مونږ د رهنمایي راکوي ښه خوب شیطانیم کیدی شي حدیث النفس ورته وایي هغه هم کیدی شي خو د پیغمبر خوب وحی د پیغمبر چې خوب ویني هغه د الله را طرف نه هغې کې دویمه نه بچې ما ته حکم کېږي چې دا بچې حلال کړه تا لالوم داسې خوب مې لیدلی دی اوس دا تپوس ولې کوي د اسماعیل علیه السلام نو طالبانو ته خو مونږ وجې ډېرې وایو خو یو وجه دا ده چې دا زوی مې په رضا غاړه ږدي هغه په زور که په رضا ږدي نو حلالول بیا یو شان دي هغه په زوري بیا د حلالولو بله طریقه ده او یا ورته پته ده چې زما دا زوی به ځان غورځوي نو چې فرشتو ته لو ښایي چې زما زوی پورې په دې راضي دي اب دوی ورته څه وایي یا ابت افعل د دې زمانې څه به وي بابا الله ته ووایه چې دا حکم منسوخ دی ابراهیم علیه السلام دا ویلی شو چې الله دا حکم بدل کا پروردګار ولې د منځونه یې نو ویلې په معراج کې 50 منځونه او الله ته ویې زما امت طاقت نشي لرلی نور منسوخ شو 15 لرلی نو دی ویلی شو چې الله دا حکم بدل کا لیکن نه الله ته خوشحاله زه خوشحاله یم الله یې په موږ کې داسې ایمان پیدا کړي زوی هم ویلی شي چې بابا بالکل چې ته څه وایې خو ته الله ته لږ درخواست وکړه ډېر ګران کار دی چې ته مې حلالې او زه خو به مړ شم خو بابا ته به تر عمره پورې به دې سترګې اوچي بابا الله ته لیکن نه ابراهیم او نه زوی ورته پته ده چې د الله په مینه کې به زه قربان یم زما بچې به هم قربان چې الله خوشحاله دی مونږ خوشحاله یو زوی او نفس او مال د الله نه قربان یا ابت افعل ما تؤمر تا ته چې کوم حکم ملاویږي عمل کوه ستجدني ان شاء الله من الصابرین دا نه وایي چې زه به صبر کوم ځان ته نسبت نه کوي چې زه به صبر کوم دا نه وایي چې بابا انشاءالله اصبرو زه به صبر کوم یا بابا دوا وکړه چې ما له خدای صبر راکړي دا نه وایي ستجدني ولې څه پته لګي زه صبر وکړم او ونه کړی شم څه پته لګي چې زه وایم بابا د صبر دوا وکړه زه به ذات پرې نه لقم او رانه وشي ځان ته نسبت نه کوي ستجدني ان شاء الله من الصابرین چې په دنیا کې کوم انبیا او نیکان تیر شوي دي او هغوی صبر کړی دی هغسې به الله مانه جوړوي که خیر ان شاء الله پلار خوشحاله شو څونه ګران کار دی زما په ځمکه یې سملو چې په ځمکه یې سملو او پلار چاړه رسۍ راواغېسته وي نه بابا داسې کوې بې تړم دی بې تړل به پکې ني ته خو به ما وتړې زما په رضا خو د اسمان فرشتې به وایي چې په زور یې لالئ زه خو په زور نه لالېږم زه خو په خپله خوښه بچې هسې نه چې لاس پې د کوله وي او زه چاړه راکاږم او زم بې حسه شم او تم پوی نشي او لاس پې وړقي وی چاړه دې تېره که بابا یو کرب په ور کې تر څو چې زه ځان باندې نه پوهېږم او لاس پې وړقم ما نه به وینه سوی شوې ډېره پلار چاړه تېره کړه بوډا ابراهیم سلو کالو والا تقریبا او نیازبین بچې پروت دی مور به یې څه وایي مور مکه کې په تمه ده چې ماله به د ګډ قرباني یا د چیلي قرباني راځي او اوس به وله د زوی قرباني روانه ده مور غریبه نه ده خبر الله سوی د الله فرشتې کائناتو فرشتو الله ته چغې کړې یا الله دا بوډا پیغمبر الله د باندې خو د ماشوموالي نه تکلیفونه روان دي الله د خو ستا دپاره وطن هم پرېښو الله د خو ستا دپاره لق تق بیابان کې ښځو بچې هم پرېښو الله دا خو ډېر لوی ازمایش دی دې وخت کې خو ماشوم کې لونۍ د 1200 کالو ای پروردګاره دا څه کېږي الله غږ نه کوي الله غږ نه کوي فرشتو ته پته نشته چاړه راکاږي کار نه کوي بابا ته زما سترګو ته ستا سترګې مخامخ دي نو ځکه ته چاړه نشې راښکلی نو ته مهرباني وکړه ما لږ هلوړې کا چې زما سترګې ستا سترګو ته نه مخامخ کېږي او زما په جبین په تندي او په مخ ستا سترګې نه لګي او بابا زما دا خپله فیصله بدلوم ښه لاس پرې راله وتړم
پته ولګېدله چې تا رحم ډېر دی لاس دې کار نه کوي لاس دې اړچي نو هسې نه چې د الله حکم کې تاخیر راشي د لاس پې وړکم او د الله حکم کې تاخیر را نه شي بابا کمیس هم رانه وباسه ولې چې ما حلال کې او بیا کمیس وباسې نو بیا روغ نه وځي لیدلې به وځي نو مور به مو وي په زور حلال کړی دی کمیس زما وباسه او زما دا کمیس به والي اوچت به کې نو ما به حلال کې نو زما دا کمیس به زما په وینه کې غوپه کې نو زما مور له به یوسې او ورته به ووایه چې ګورې استاد وې حلال شوی دی خو د هغه په خوښه کمیس روغ دی او که ته وې چې زما زوی څه شو ما خو به اسماعیل بویاو ما به ښکلاو ما به ځان ته را تر غاړه باسو نو زما مور ته زما سلام ووایه چې اسماعیل په تا سلام ویلی دی او مور زما دا کمیس او په هغې زما وینه ده دا بویاوه په دې خپله تسلي کوه الله ماشوم د 12 کاله الاوړې که فلما تله للجبین الاوړې که او چاړه راکاږي چاړه کم ځای کار کوي بابا زور لگاوا نہ کئی بچے کار لاس تیرا بھی بابا زور لگاوا چې د الله حکم کې ناراستی را نشي چاړي اوچت تکړه د حسین اعظم کې لړاو برلا چاړه معجزه د پیغمبر د چاړه وای ستو منم خلیل کده جلیل رب منم تو لالول کو رب وای مکاو هغه د جبرئیل علیه السلام ګډ را په مخه کړی او دا غځې نه راوړو د جنت نه هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی او جنت کې لوی شوی هغه راوړو وای الله اکبر الله اکبر څنګه راغی بس اسماعیل علیه السلام خو پوه شو چې مسله بدله ده او الله لا اله الا الله والله اکبر ابراهیم علیه السلام وی الله اکبر ولله الحمد او الله ویتین قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين بس تخپل خوب رښتونی که او زه نیکانو لم دغه سي اجر ورکوم ظاهري ازمایش تکلیف راولم خو د لوی تکلیف نه بچ کوم ګډ حلال شو او د ګډ غوښې راوړې او د مکې فقراو دي په خپله خوړلې الله بچ که دې کې مونږ ته زموږ وروڼو دا سبق دی چې دا نن کومه قرباني مونږ کوو دا هماغه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده زمونږ پکې څه دي صحابه وایي د هر ویښته پیوست یو نیکي او د وړی په یو ویښته باندې نیکي دا به مونږ ته الله راکوي انشاءالله العزیز او په نن ورځ چې وینه د قربانۍ ځمکې ته دي رسېدلې الله قبوله کړي او د قربانۍ نه بهترین عمل دا په نن ورځ کې نشته دی نو ډېر خلک دی او لیبرل خلک وایي وی د قربانو ته څه ضرورت دی وی دا پیسې د غریبانانو له ورکړي که دا خو غوښه ضایع کېږي نه دا غوښه ضایع کېدل نه دي دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده حجم دی کول دی دا د رسول الله مبارک طریقه ده حجم دی کول دي سبا خو به حج ته مزه او دا پیسې غریبانانو له ورکه بیا به عمرې له مزه دا پیسې غریبانانو له ورکه بیا به څه وی زه راته ویم چې دا پرېږده وه ته هم دا لیبرل دا چې کوم بېدینه خلک دي دویم دا د زوی په واده چې دا لکونه روپۍ لګې او دا 10 تولې کالې کې دا مه کوه غریبانانو له ورکه که غریبو سره یې دونه مینه او دا چې لور له واده کې او شادي حال کې کې او دا په لکونو روپۍ لګې دا ولې لګې دا غریبو له ورکه که ستا خو په 6 لکه 7 لکه روپۍ موټر کې هم کار کېږي دا د 1 کروړو د 80 لکو چې دی غشتلي دا خرڅ که که نه دا غریبانانو له ورکه دا خو د چختو بندکو په کور کې هم کار کېږي دا بنګلې د خرڅې که که نه دا غریبو له ورکه هغه غریب باندې رحم نشته خو عبادت ترې سترګې خړې کړې دي دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده دې کې به عقل کار نه لري دا د الله او د رسول وینا ده فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نو دغه قرباني ده دا به نن انشاءالله تاسو کوئ بس صرف مختصر یو ټکې د ترونو ویمه ده چې د زړه له دا شیطان وایي چې ډېرې غوښې به یې که غیرې او دا خو به غوښې ډېرې او څاروي راکوټې دی او دا خو ما وایي چې ډېرې غوښې به یو سینګ به د غوښو نیت د چام په قربانۍ کې قرباني ونه شوه که 7 کسان شریکوال دي او په دې 7 کسو کې یو قسم د غوښې نیت وکړه د ټولو قرباني ونه شوه اوس به ته وایې چې یاره د هر چا پړه کې دا کرخ کخ کخ کېږي چې غوښه 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 نو چې غیر اختیاري کوم سوچ راځي په هغې الله نیوکه نه کوي نو زه راته اسانه فارموله ښیم چې کله تاسو څاروي حلالوئ نو هغې وخت کې لږ الله ته متوجه شئ او ووایئ چې یا الله بېشکه زما زړه له د غوښې نیت به راځي خو الله زما توبه ده غوښې خو زه په نورو ورځو مغشتې شم په دې پیسو خو زما د 1 کال غوښه کېږي چې دا څونه مې راوړله 6 میاشتې غوښه کېږي 3 میاشتې غوښه کېږي دا اړه کې ووایې په خولې مو ووایې الله زه یې ستا دپاره کوم او د ابراهیم علیه السلام او د رسول الله مبارک طریقه ده په هغې یې کوم
دا بنیتو کې ها ټول بدانیتو کې او چې بل دا کوئی بعض خلک دا وکړي چې ساروی والی د پلان کې شو د پلان کې که مړی وي نو خیر دی خو که جمدو لکې اجازت پته غواړي غواړي دا ضروری ده د هغې به ته وکیل کېږي اجازت پته غواړي او یو کس د خیر د اختیار هم ورکولي چې هلکه دا زمونږ د شپږو اوو کسانو ده د فلانکي فلانکي حال اختیار په دې زمونږ د طرف نه حلاله که بسم الله والله اکبر به پې وایه بسم الله والله اکبر مخ به وله قبلې ته کې او زما رونو بیا به داسې وکړې چې سرمن غونډه چال په خپل استعمال کې راوستی شي او خیراتي هم چاله ورکولی شي هغه بړي رسی به هم خیراتي ورکوي په اجرت کې به قصاب له غوښه سرمن بلکل نه ورکوي قرباني به برباده شي هسې وله خیراتي که ورکوي ورکوه بله مزدوري قصاب له ورکه او بیا غوښه که ټول هم ته خورې او ځان له سنبالې په شریعت کې منع نشته صحابو به ذخیره کوله غوښه به ساتله او چوله به لیکن زمونږ فقهاوي درې ځایه که یو حصه ځان ته پرېږده یو غریبانانو له ورکه او یو رشته دارانو له خپلو له ورکه دې ښه طریقه ده نو دا د قربانۍ متعلق یو څو خبرې مې درته عرض کړئ ما ډېر اختر ویډیو دې کې درته ویم زما خو تاسو رونه یې په ما ګران یې زه در باندې ګران یم زما کلی دی زما محبت دی تاسو سره ستاسو ما سره محبت دی نو یو درخواست ټولو ته کوم هغه ده چې په دې رشتو کې به خامخا یو بل سره روانې وئ د مور او پلار او د بچو د رونو په میاس کې تربورانو ماماخیلو په میاس کې نو نن به د ابراهیم علیه السلام د بچي قرباني ورکوله او ته به لږ د زړه قرباني ورکې نن نه پس به ټول په رشتو کې یو بل سره روغې کوې ها او که ته وایې چې ما سره خو زیاتې شوې دی قرباني به ورکوې که ابراهیم علیه السلام قرباني ورکړه تب هم قرباني ورکې دویم چې څنګه ته مولانا صاحب فرمایل نو دا علماء قدر کوي عزت کوي علماء تاسو د دین ښه عقیده ښه عمل ښه اخلاق او د پیغمبر مبارک لار درته ښیي د عالمانو د امامانو قدر کوي د جومات د مدرسو د طالبانو قدر کوي د مشرانو احترام او قدر کوي د ګیرې د پټکو قدر کوي عزت کوي څونه چې تاسو عزت ادب کوي الله بدل اجر درکوي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك الله أن يأخذه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم لك آمنا وبك آمنا اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنت على كل شيء قدير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وأوكي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله استاد رضا د پر من راوتیو دفتر دی منزل استاد رسول مبارک فرمایي چې الله پاک پر وختو باندې فخر کوي نو یا الله موږ راوتیو استاد رضا د پر بل څه غرض نشتا خدایا زموږ ګناهونه معاف کړي
الله زمون گناهونه معاف کړي، الله زمون گناهونه معاف کړي، الله زمون توبه قبول کړي، الله زمون توبه قبول کړي، الله زمون توبه قبول کړي. یا الله دا لوی اختر دا عبادت او دا تشریف تکبیرات تشریف او دا قرباني او چې څومره د دې نیک اعمال دي خدای موږ له توفیق راکړي او د توفیق نه پس الله را قبول کړي. څومره مرګري چې قرباني کې څاروي غشتي دي خدای د ټولو قرباني قبول کړي. الله زمون قرباني د ابراهيم عليه السلام او استاد طریقې مطابق وګرځول کړي. یا الله ته زمون راضي شه، یا الله ته زمون راضي شه. یا الله موږ ډېر ګناهګار یو خدایا، موږ واړه او غټ پټ او ښکارا قسم ګناهونه کړي دي او خدای استاد ذات نه بغیر بل څوک نشته چې موږ ته ګناه معاف کړي. الله ته زمونږ اسره پروردگار ته زمونږ اسره موږ بے کس یو موږ بے څوک یو. الله زمونږ ګناهونه معاف کړي. یا الله چې څومره مردگان وفات شوي دي دا اختر نه اوسه پورې ډېر مړي شوي دي او د یو یو نوم به ساخلم. الله ټول مردگان وبخي، الله د ټولو مغفرت نصیب کړي، الله د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او چې څومره وارثان دي هغوی له صبر ورکړي. یا الله چې کوم بیماران دي په دې مجلس کې دي یا په کورونو هسپتالونو کې روغ صحتونه ورکړي، الله روغ صحتونه ورکړي. یو دعا د زړه د اخلاص نه وکړي، د زړه د اخلاص نه دعا وکړي چې الله زموږ د دې ملک پاکستان هم حفاظت وکړي، زموږ د دې ملک د مسلمانانو او د دې ملک د دې ټولو عام او خاصو خلکو حفاظت وکړي. او دا دعا د زړه نه وکړي او د اخلاص نه وکړي. د اختر مبارکه روز ده چې الله په دې خپلو سترګو موږ ړانده شو، ورپسې دعاګانې کوو خو پته نه لګي زموږ اخلاص نشته، عمل نشته. چې الله زموږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي، الله زموږ په دې وطن کې د خپل قرآن او د خپل حبیب مبارک د سنت نظام راولي. او خدای زموږ مشران د وړو نواله تر لویو پورې نیکان او صالحان او عالمان او دینداره جوړ کړي. او الله زموږ اتفاق نصیب کړي. الله د اختلافاتو نه پروردګار په امن کې وساتي. چاته چې څه ټینشنونه دي پریشانۍ دي الله ټول په خوشحالۍ باندې بدل کړي. الله چې چاته څه مشکلات دي په خیر بدل کړي. خدای دا رحم په موږ بار بار وکړي، بار بار په مونږ وکړي. او بیا درنه سوال کوم اے مسافر نو دې اکثر مونږ ته وایي بار ملکونو کې امریکا کې برطانیه کې په دوبۍ کې او سعودي کې یو ځای بل دی او هغوی به مونږ ته دعا وکړي. ستاسو وروڼه به یې ګان ټول په سفر دعا وکړي چې کوم مسافر دي نه د بچو د خاطره او د ښځو د خاطره غریبانانو د مور پلار نه بار دي دعا وکړي دغه مسافرو ته الله هلته خپله مزدوري اسانه کړي، الله حفاظت نصیب کړي، الله د هغوی د اخترونو خوشحالۍ نصیب کړي او زمونږ هم الله د اخترونو خوشحالۍ نصیب کړي. یا الله تعالی سوال کوو خدایا مونږه خالی لاسه دې ځای نه مه بوځه، مونږ ډکې منګولې بوځه. یا الله زمونږ دعاګانې قبولې کړه او د دې وروڼو دوستانو چې په زړه کې څه حاجتونه او دعاګانې تا ته معلوم دي الله وله قبولې کړه. زمونږ چې کوم مشران دي روغ صحتونه ورکړه او دا نوجوانان دا هلکان دا زلمي دا زمونږ بچي دي زمونږ زړه پرې درد کوي. خدای دا نوجوانان دا کشر کل دا بچي خدای د لوفرو د جرم نه وساته او خدای روغ صحتونه نصیب کړه او د علماو خدای دوی تابعدار جوړ کړه او خدای زمونږه د غېږې لاندې دوی لوی کړه خدایا او دوی له ډېر خیرونه برکتونه عافیتونه نصیب کړه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين.